په کومه بیماری کې به د دنیا نه ځي هغې حالت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکثر بېهوش د مانځه دپاره به بیدارولی شو چې د مانځه وخت به شو بیدارولی به شو چې مونځ دومره اهمه فریضه او نن سبا د ټولو نه کمی چې دی هغه په مانځه کې دی وره اهمیت یې څومره دی او زمونږ د طرفه په دې کې کمی څومره دی څومره اهمیت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ دی مجوسی غلام راغې په خنجر باندې او په مصلی ایک دم په خپل ځای باندې بل صحابي په هغه ټیم کې په مانځه ودروي ته امامت کوه او هغه روان دی څو کسان یې په مانځه کې ووخل هلته هغه په ځای بل کس ودرېده او د جمع مونځ برقرار دی مونځ دومره اهمیت لري کنې کم حالت کې دی او د ځان په ځای مانځه ته بل سړی صحابي را مخکې کوي ته امامت کوه ته مونځ کوه او چې بیدار به شوې د مانځه ټیم دی د مانځه ټیم دی او په قیامت کې به د ټولو نه ړومبی تپوس د مانځه کېږي څومره اهمیت دی او بېغوري پکې څومره ده زمونږ د طرف نه څومره بېغوري د نن سبا په مانځه کې ړومبی تپوس د مانځه په هیڅ صورت کې د مونځ ساقطېدل نشته دی کوي به یې ته وایي زه په ناسته نشم کولی نو داسې ډډه به ووایي نیم لاس او نیم ناس په دې صورت کې به مونځ کوي او قبلې ته به مخ کوي نو مونځ به کوي مونځ دا دومره اهمه فریضه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیمارو د دوو صحابه کرامو په تکیه باندې جومات ته را روان دی دا خپو کې تاب نشته دی نو دا داسې دا ګوتې ماتې شوي دي او په دې ډاګه باندې راښکل شي ناب جوړی د ګوتې ځمکه باندې ناب جوړی او امام الانبیا مانځه ته حاضري کوي مونځ دومره اهمه فریضه ده دومره اهمیت په اسلام کې مونځ لري مونځ باره کې مونږ نه ډېره کمی کوتاهي کېږي مونځ ډېر اهم یو لوی رکن دی د اسلام او د اسلام آبادی پې ولاړ دی عماد الدین ورته ویلی شوی دی دا د دین ستن ده دا د دین ستن ده چې کوم سړی مونځ کوي که نه صحیح مونځ اگر که دی ګناه کوي دا مونځ به یو ورځ د دې ګناه نه منع کړي دا مونځ به د ګناه نه منع کړي ځکه قرآن کې الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا مونځ چې دی دا بنده منع کوي د بې حیایي او د بدو کارو نو مونځ لویه فریضه ده او اهمه فریضه ده یوه خبره ځان سره یاد ساتو نارینه او زنانه چې کله د یو څیز ټکراو د مونځ سره راشي نو مونځ ړومبی کوئ مونځ ړومبی کوئ لکه ستا میلمانم رالو د مانځه ټیم دی نو مونږ وایو دا ډوډۍ خورو بیا به دا مونځ وکړو زنانه وایي ړومبی ډوډۍ تیارو بیا نه ړومبی مونځ کوو بیا به ډوډۍ وکړو پلانکی کار باندې زما نه ړومبی مونځ کوو بیا به سفر شروع کړو ړومبی مونځ کوو بیا به سفر شروع کړو تاسو خیال یې کنه مونږ په لاره په سفر هم روان یو ورګه دې جومات کې مونځ کوو ورګه دې جومات نه ړومبی به مونځ کوم بیا به سفر کوم مونځ له نیټې وټې مه ورکوئ دا ساقطېږي نه او چېرته دا به دې په ذمه باندې پاتې شي او مرګ به راشي یو عالم خبره کوله تقریر کې وی گاڑی روانو مونږه په لاره په سفر یو جومات ته گاڑی ودرېدو دوه ګاډي ودرېدل نه هغې جومات کې ځای کم نو مونږ څه کسان ودرېدلو هغې نورو وی چې په دې اپلي جومات کې به مونږ مونځ وکړو ځکه چې دلته به کې کسان کم راځي وی مونږ به دې مخې ته جومات کې مونځ وکړو وی مونږ هلته وکړو او چې مونږ هغې مخې ته جومات تللو نو په لار کې اسټیډنټ شوی او هغه کسان پکې مړه شوي هغه وی مخکني جومات کې به مونځ وکړو مخکني جومات کې به مونځ نو هغې جومات ته لا رسېدلي نه و چې لار کې وفات شو نو مونځ له نیټې وټې مه ورکوئ چې کله اذان وشي که نه الله اکبر الله اکبر دا ډېر په خوشحالۍ کوئ
چې د مانځه ټیم بشو د اذان نبی کریم صلی الله علیه وسلم با بلال رضی الله تعالی عنہ توی ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال بلالا ړتراله آرام راولا ړتراله راحت راولا ړونراله یخکا ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال بلال اذان وکا چې ړتم آرام راشي ړتم خوشحالی راشي ړتم سکون راشي نبی علیہ السلام وی زما د سترګو یخواله په مانځه کې بلال تبوی ارحنا یا بلال بلال اذان وکا چې ړتم سکون راشي ړتم خوشحالی راشي ړتم اطمینان راشي چې کم ایمان تا د سحر منځ له نشي پاسولې دا ایمان بتا جنت تبوزي د قبر نه بدی پاسي او جنت ته بدی بوزي چې هغه ایمان تا د سحر منځ له نشي پاسولې دا ایمان بتا جنت ته څنګه بوزي